أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ مائدہ شپگم سپارہ آیات نمبر 55 انما ولیکم اللہ ورسولہ بے شک دوست تاسو اللہ ورسولہ او دہغ رسول دے والذین آمنوا او ہاں کسان ستاسو دوستان دی آمنو چی ایمان راول دے ایماندار سوک دی الذین ہاں کسان یقیمون الصلاة جدوی قیمی منزنا ویؤتون الزکاة ورکی زکاة وهم راکعون او دوی رکوع کون کی بھی دین امہ کے آیاتونو کے اللہ پاک جل شانہ د کفارو د دوستۍ منع وکړله چې تاسو د کفارو سره ډونګې تعلق مساتئ د زړه محبت او د زړه دوستی دا د کفارو سره مساتئ او په دې آیاتونو کې الله جل شانه فرمایي چې ستاسو د دوستۍ او د تعلق اصل حقدار هغه الله رب العزت دی او د الله رسول دی یعنی کو تاسو دوستی کوئ نو د الله سره ډونګې دوستی وکړئ د زړه تعلق دا د الله سره پیدا کړئ او د دویم نمبر د الله د پیغمبر سره دوستی وکړئ نو د الله د پیغمبر سره دوستی کول دا په حقیقت کې د الله سره دوستی ده نو کو تاسو خامخا دوست جوړول غواړئ او د زړه تعلق ته چا سره جوړول غواړئ نو الله فرمایي چې د ټولو لومبې حقدار الله دی الله سره دوستی جوړه کړئ او د الله د پیغمبر سره دوستی جوړه کړئ د زړه تعلق د الله سره او د الله د پیغمبر سره د زړه تعلق پیدا کړي ځکه چې دا ټول دوستۍ به ختمیږي د چا سره چې د چا دوستی دا به ختمیږي دا فانی دي خالص ته الله رب العزت دوستی چې دا نه ختمیږي دا به دلته هم پکار راځي دنیا کې هم او دا به چې کوم دی په قبر کې هم پکار راځي دا په حشر کې هم پکار راځي د دوستی په جنت کې هم پکار راځي نو د دوستۍ او د تعلق اصل حقدار د الله رب العزت دی چې مسلمانان د الله سره تعلق جوړ کی او د الله د پیغمبر سره تعلق جوړ کی یو صحابي دی هغه چې کله وفات کوي دومره تعلق یو د الله سره چې خپل بچی ته وصیت وکړو چې بچی استا کم کار ته مشکل راشي نو د الله نه چې کوم دی زما په نوم باندې ورته وای اے د پلان کی ربا نو چې کوم کار دی نه کیږي او ته الله ته چې کوم دی ما یاد کی چې اے د پلان کی ربا نو الله بدل هغه کار کوي دومره تعلق د الله سره جوړ کړی هغه زوی فرمایي چې کله ما ته مشکل کار راغی ما وای اے زما د پلار ربا زما دا کار وکړي بیا کار فورا الله جل شانه وکړي د دوستۍ حقدار دا الله پاک او دریم نمبر کې فرمایي چې ډومبه الله او د الله د پیغمبر او د دوستۍ حقدار دي او په دویم نمبر کې مسلمانان د دوستۍ حقدار دي خو هغه مسلمانان نام نهاد مسلمانان نه چې صرف په نوم مسلمانان بلکې هغه مسلمانان چې هغوی مونځ هم قیموي زکات هم ورکوي او رکوع کوونکي مونځ کوونکي وي عاجزي کوونکي وي نو دغه مسلمان د دوستۍ حقدار د سره دوستي وکړي نو دې آیاتونو کې الله جل شانه فرمایي انما ولیکم الله بیشک دوست تاسو الله دی ورسوله او د الله رسول تاسو دوست دی والذین آمنوا او هغه کسان مو دوستان دي چې ایمان راوړل دي خو کوم ایمان والا
الذين ها کسان یقیمون الصلاة د ایمان والو صفتونه بیانی چې دا قسمه صفتونه به گیوي نو دا به ایمان والوي الذين ها کسان یقیمون الصلاة چې دوی قیمي منځونه ویؤتون الزکاة او دوی ورکوي زکات وهم راکعون او هم دوی رکوع کوونکي وي د رکوع کوونکي څه مراد دی نو بعض مفسرین د رکوع اصطلاحي معنی اغسته ده دا کوم چې مونږ او تاسو په مونږ کې رکوع کو نو دا معنی چې کوم دی اغسته چې دی رکوع کوونکو نه دا رکوع مراد او دا د دې وجه نه چې د یهودو او نصاراو په مونږ کې رکوع نه ودا د مسلمانانو صفت ته او د دې خصوصیت دین اسلام کوم چې د مسلمانانو دین دی نو په دې زمونږ او تاسو په مونږ کې رکوع شته دی د یهودو او د نصاراو په مونږ کې رکوع نه و نو د دې وجه نه بعضي مفسرین وی چې د دې دلته د راکعون د رکوع نه مراد اصطلاحي معنی ده کوم چې زمونږ او تاسو په مونږ کې ده په دې سره زمونږ او تاسو مونږ دا جدا شوی دی د یهودو او د نصاراو د مونږ او مسلمانانو په دې باندې پیژندې شي دا مسلمانان دي چې دغه په مونږ کې رکوع نه و او زمونږ او تاسو په مونږ کې رکوع ده خو جمهور مفسرین وایي چې دلته کې د رکوع نه مراد اصطلاحي معنی د رکوع نه ده بلکې لغوي معنی ده د رکوع د رکوع لغوي معنی دا عاجزي ده انکساری ده تواضع دی نو مطلب پیدا شي چې دا هغه کسان دوستان جوړوي چې هغه ایمان راوړي او ایماندارو کې کم کسان چې هغه مونږ کوي او زکات کوي او بیا په الله برت نه تاوي چې الله ګور د هر څه د کوم بیا به تکبر نه وي د دې هر څه باوجود عاجزي وي بګي وهم راکعون دی عاجزي کوونکی وي عبادتونه هم ډیر زیات کوي د الله سره تعلق هم زیات دی خو د دې هر څه باوجود بیا به هم عاجزي ده عاجزي کوي نو د رکوع معنی راکعون معنی څه شو د جمهور مفسرینو په نسبت باندې د راکعون معنی تواضع عاجزي انکساری شو ومن يتول الله او څوک چې دوست ساتي الله ورسوله او د هغه رسول څوک چې دوست ساتي الله ورسوله او د هغه رسول والذین آمنوا او هغه کسان دوستان ساتي چې ایمان راوړی دی نو فإن حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله نو بشک جماعت ته الله ډله د الله هم الغالبون امدی به غالب یعنی څوک چې د الله پاک سره تعلق ساتي دوستی ساتي او داغه د رسول سره دوستی ساتي او د مؤمنانو سره دوستی ساتي نو دا کس د الله په ډله کې داخل شو دا د الله په جماعت کې داخل شو او چې څوک د الله په جماعت کې داخل شي نو دا کس په مغلوب کیږي نه بلکې دی به غالب الله راولي چې څوک د الله سره دوستی ساتي د الله د پیغمبر سره دوستی ساتي د مسلمانانو سره دوستی ساتي نو دا کس د الله په جماعت کې داخل شو او د الله جماعت په ټولو باندې غالب نو دې آیاتونو کې الله پاک جل شانه د مسلمانانو فتح نصرت دنیا او د آخرت دا چې کوم دې بشارت ورکړي چې مسلمانانو ته کو د دې مخ آیاتونو کې چې کوم احکام ذکر شو دغه احکام او تعمیل کوي د کفارو سره ډونګي تعلق نه ساتي بلکې تعلق د کفارو په ځای د الله سره ساتي الله د پیغمبر او د مسلمانانو سره تعلق ساتي نو دا خلق د الله په جماعت کې دا خلق باندې مغلوب کیږي او دا ټول خلق چا په رجستر کې وي په هغه زمانہ کې په خپل سترګو باندې ولیدل نبی علیه السلام په دور کې مکه فتح شو نور دنیا شي فتوحات وشو بیا د صدیق اکبر رضی الله عنه په دور کې څومره چې کوم دې فتنې راوچته شوې د زکات نه انکار راغی مسلمان کذاب د نبوت دعوا وکړه اسود عنسی د نبوت دعوا کړې و د دې ټول هر څه باوجود الله رب العزت هغه چې کوم دې فتح او کامیابی ورکړل او بکر صدیق چې په کور کې دنه ورته فتنې جوړې شوې خو د دې هر څه باوجود چې د دې مخ کې د الله سره تعلق او د الله د پیغمبر سره او د مسلمانانو سره دوستی و نو الله رب العزت ورلکم مقام ورغو په ټولو باندې غالب د عمر فاروق رضی الله عنه دور راغی داغه په دور کې الله څومره فتوحات شو وکړل د کیسر او د کسرا غوند کې لوی لوی حکومتونه چې په هغه وخت کې لکه د سرنګ چې په دې دور کې امریکا ځان د سوپر چې کوم دې طاقت وي نو د کشن اغي په هغه دور کې روم او فارسو دغه تاجونه به صحابه په لته باندې وال هغه چې کوم نیست او نابود کو حضرت عمر رضی الله په دور کې نو هغه الله غالب بیا تر کومه پورې چې مسلمانانو دغه اصول پاسداری کوله په دغه اصول باندې روان د الله سره تعلق د الله د پیغمبر سره د مسلمانانو سره د کفارو سره د زړه تعلق نه لکه زمونږ پشان
زړه تعلق ورسره نو هغه ته الله فتح او کامیابی ورکړي او الله په ټولو باندې غالب کړي. خو چې کله د الله اصول مات کړل نو الله ټول مسلمانان مغلوب کړل. نن په دنیا کې دومره شي مسلمانان ملکونه د هغې باوجود مسلمان غربولی کېږي، مسلمان والی کېږي. غټه وجه دا ده چې د الله سره تعلق نشته دی، د الله د پیغمبر سره تعلق نشته دی، بلکې تر دې پورې چې موږ ته د غیر هغه طریقې هم ډېرې ښکلې ښکاري، په هغه طریقه باندې روان دي. د زړه محبت مو دی ورسره. د چاپ ته ورشئ، د چاپ کې هغه تصویران یې لګولي، د پیغمبر ګیرې پورې مذاق قسم قسم نخرې پکې کړي، ټول د انګریزانو هغه شکلونه چې کوم دی جوړ کړي. نو موږ د خو د انګریزانو شکلونه خوښ دي. نو من تشبه بقوم فهو منه، چا چې د کوم قوم مشابهت اختیار کو په ورځ د قیامت په هغې سر راځي. نو تر کومې پورې چې د دغې اصولو چې کوم دی مسلمانانو خیال ساتو نو الله په ټول دنیا باندې ورته غلبه ورکړې وه. د عمر رضی الله عنه دور کې 22.5 लाख مربع میل باندې هغه چې کوم دی حکومت. حضرت عثمان رضی الله عنه په دور کې 45,44,000 مربع میل باندې حکومت. او د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه په دور کې 65,64,000 مربع میل باندې حکومت. دا هغې د اصولو پاسداري کوله، په دغه اصولو باندې روان. نو الله فرمایي چې فإن حزب الله، بېشکه دا جماعت ته الله هم الغالبون، عمدي به غالب. ومن يتول الله، څوک چې دوست ساتي الله، څوک چې محبت ساتي د الله سره، دوستی ساتي د الله سره، ورسوله، د هغه د رسول سره دوستی ساتي، والذین آمنوا، او د مسلمانانو مؤمنانو سره دوستی ساتي، نو فإن حزب الله، بېشکه دا جماعت ته الله، دا ډله د الله هم الغالبون، عمدي به غالب وي. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، لا تتخذوا، تاسو منیسئ، الذین ها کسان، لا تتخذوا، تاسو منیسئ. دې آیاتونو مبارکو کې دا بیا چې کوم دی په طور د تاکید هغه حکم دوباره او فرمایول الله پاک کوم چې د رکوع په سر کې فرمایلی چې تاسو د کافرانو سره دوستی مه کوئ. نو دا هغه حکم بیا الله پاک جل شانه دوباره فرمایي چې ګوره تاسو د کافرانو سره دوستی مه کوئ، ځکه کو چېرې تاسو د دې کافرانو سره دوستی کوئ نو دی ستاسو د دین مذاق اړوي، ستاسو دین پورې خندنی کوي، ستاسو دین هغه کیل او تماشه ګڼي. نو د دې وجې نه دې سره تعلق د دوستۍ مه ساتئ. فرمایي الله یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، لا تتخذوا، تاسو منیسئ دوستان، الذین ها کسان، اتخذوا چې هغوی نیسي، دینکم دین ستاسو، هزوا په ټوکو سره. لا تتخذوا، تاسو منیسئ په دوستۍ سره، الذین ها کسان، اتخذوا چې هغوی نیولې دی، یا هغوی نیولې دی دینکم دین ستاسو، هزوا په ټوکو سره، یعنی ستاسو دین پورې دی ټوکې کی، ولعبا، او په لبو سره، په کیل سره. من الذین، د هغه کسانو نه، اوتوا الکتاب چې هغوی ته ورکړی شوی د کتاب، من قبلکم، ستاسو نه مخکې. اهل کتاب ته مراد یهود او نصارا. والکفار اولیاء، او مشرکین هم دوستان مه جوړوئ، دې سره هم تعلق مه ساتئ. دوه ډلې الله پاک ذکر کړلې، یو یهود او نصارا اهل کتاب، او دویم مشرکین. دې دواړو سره الله وی تعلق مه ساتئ. واتقوا الله، او یریږئ د الله نه، ان کنتم مؤمنین، کو چېرې تاسو مؤمنان یې، ان کنتم مؤمنین، کو چېرې تاسو مؤمنان یې. واذا نادیتم، هر کله چې تاسو رابلئ، الی الصلاة، مونځ طرف ته، اتخذوها، نو دوی نیسي دغه مونځ او دغه اذان، هزوا په ټوکو سره، ولعبا، او په کیل سره. چې کله مسلمانانو اذان، الله وی د دې وجې نه سره دوستي مه کوئ چې دوی ستاسو د دین پورې ټوکې کي، مسخرې ورپورې کي. چې کله به اذان کېدو نو دوی به هغې پورې ټوکې کولې، یهود او نصوارو، او دغه رنګې چې کوم دی مشرکین مکه وو. چې کله به مونځ کېدو نو دوی به ورپورې خندنې کو. اوس هم بعضې خلک داسې استهزا والا کلمه استعمال کړي چې به هغه انسان د کفر ته رسي. اقامت کوي نو وینډل را پسې ووهه، نو دا کومه جمله استعمال دی؟ مسلمان جمله ده، دا د کفارو جمله ده. هغې به د اذان پورې خندنې کو. تفسیر بظاهري دلته کې چې کوم دی یو واقعه را نقل کړې ده. هغوی مدینه منوره کې یو یهودي و. نو چې کله به اذان شروع شو نو چې کله اشهد ان محمد رسول الله ته به ورسېد، چې اشهدو زه ګواهي ورکوم چې ان محمدن، چې بېشکه محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله، دا د الله رسول دی.
اشهد ان محمد در رسول الله، زه گواهی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم دا د الله رسول دی. وی چې دې ځله بیا راورسېدو نو دې ظالم به وي اخرق الله الکاذب، وی الله دې دروغجن اوس وځي. دغه منافق او يهودي به دا وي چې الله دې دا کس دا دروغجن اوس وځي. مطلب به دا و چې د اشهد ان محمد رسول الله څوک وي نو دا دروغجن دي، ځکه چې هغه مطلب خدا و چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. نو هغه عربو په عربی پوهېدل، نو ده به د استهزاء په طور د خندني په طور وي چې دروغجن دی الله اوس وځي. دا خبره به ده چې کله مؤذن اشهد ان محمد رسول الله ته ورسېدو نو به دا خبره کوله. نو یو ورځ داسې وشوله چې د دې خادمو او هغه انګار راوړو د دې کور کې څه ضرورت و کور دپاره یې وله انګار راوړو. هغه وخت کې ډیبې ماچسې نه وي، خو د یو کور نه بل کور نه به انګار وړو. هغه انګار راوړو، د هغې نه یو سکروټه په کپړه باندې پرېوتله، کپړې اور واغستو، د هغې نه هغه ټول کور اور واغستو. او د دغې یهودي چې څومره اهل و عیالو ټول په هغه کور کې اوس وځي. هغه خیره الله په ده باندې واپس کړه، ځکه چې دې په خپله باندې دروغجن نو داسې قسمه خندني بیا پسې کول مسلمانانو پسې. نو الله فرمایي دې سره ځکه دوستي مه ساتئ. واذا نادیتم، هر کله چې تاسو رابلی، تاسو اذان کوئ الی الصلاة مونځ طرف ته، خلک رابلی مونځ طرف ته اذان کوئ، نو اتخذوها، نو دوی نیسي دغه اذان او دغه مونځ هزوا په ټوکو سره، یعنې ټوکې ورپوسې کي، ولعبا او په کیل تماشې سره. ذلک دا په دې وجه بانهم چې بېشکه دوی قوم داسې قوم دی لا یعقلون چې دوی عقل نه لري. د دنیا په اعتبار سره خو قسم قسم ترقي کړې ده، خو د آخرت په اعتبار سره پکې بالکل عقل نشته. کفارو کې عقل نشته. چین ته وګوره، چین ته څومره ترقي چې کوم دی ورته الله ورکړې ده، څومره ترقي کړې ده په دنیایي څیزونو کې، خو خوراک یې کم دی، سینځه خان، شاپیوټي، چې هغه انساني فطرت نه برداشت کړي. چې سړی ورته ګوري، انسان ورته ګوري، انسان هغه نشي برداشت کولی. دغه پلیت څیزونه د هغې خوراک دی، دغې عقل نشته دی. عقل دې ته نه وي چې د جاز والوزه وه، عقل دې ته نه وي چې د هلیکاپټر جوړ کا، ته ټم بم جوړ کا، ته یو شی جوړ کا، ته بل. عقل دې ته چې په دغې عقل ته الله وپېژنه، ته د الله پیغمبر وپېژنه، ته د الله دین وپېژنه. نو الله فرمایي چې بانهم قوم، د داسې قوم دی لا یعقلون چې دې عقل نه لري. انما ولیکم الله، بېشکه دوست تاسو الله دی و رسوله، او رسول د الله ستاسو دوست دی. والذین آمنوا، او ها کسان چې ایمان یې راوړی دی. الذین، ها کسان دي یقیمون الصلاة، چې دوی قیمي منځونه، ویؤتون الزکاة، او ورکوي زکات، وهم راکعون، او دوی عاجزي کوونکي وي. ومن یتول الله، څوک چې دوست ساتي الله لره، ورسوله، او د هغه رسول لره، والذین آمنوا، ها کسانو لره چې ایمان یې راوړی دی. فإن حزب الله هم الغالبون، نو بېشکه جماعت ته الله هم دوی به غالب وي. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، لا تتخذوا، تاسو منیسئ په دوستۍ سره الذین، ها کسان اتخذوا چې دوی نیسي، دی نیولی دی، اتخذوا چې دوی نیولی دی، دینکم دین ستاسو، هزوا په ټوکو سره، ولعبا او په کیل تماشې سره، من الذین، دا د ها کسانو نه دي، اوتو الکتاب چې ورکړی شوی دی ورته کتاب، من قبلکم ستاسو نه مخکې، یعنی اهل کتاب دی، یهود او نسواراونه ده، یوه ډله د یهود او نسواراونه ده. والکفار اولیاء، او مشرکین هم دوستان مه جوړوئ، یعنی دویمه ډله د مشرکینو نه ده. نو دا دواړه قسمه اهل کتاب هم دوستان مه جوړوئ، مشرکین هم دوستان مه جوړوئ. واتقوا الله، ویریږئ د الله نه، ان کنتم مؤمنین، کو چېرې تاسو مؤمنان یې. واذا نادیتم، هر کله چې تاسو رابلی، الی الصلاة مونځ طرف ته، اتخذوها، دوی نیسي د مونځ پسې دی او اذان پسې، هزوا په ټوکو سره، ولعبا او په کیل تماشې سره. ذلک بانهم، بېشکه دا په دې وجې چې دوی قوم داسې قوم دی لا یعقلون چې دوی عقل نه لري. انما ولیکم الله، بېشکه دوست تاسو الله دی، ورسوله، او د هغه رسول دوست تاسو دی. والذین آمنوا، ها کسان مو دوستان دي چې ایمان یې راوړی دی. الذین، دا ها کسان دي یقیمون الصلاة چې قیمي منځونه، ویؤتون الزکاة، او ورکوي زکات، وهم راکعون، او دوی رکوع ادي عاجزي کوونکي وي. ومن يتول الله، څوک چې دوست ساتي الله لره، ورسوله، او د هغه رسول لره، والذین آمنوا، مؤمنانو لره، فإن حزب الله، نو بېشکه جماعت ته الله، ډله د الله هم الغالبون، دوی به غالب وي په ټولو باندې.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो ला तत्तखिदू तासु मुनि से व दोस्त सरा अल्लज़ीना हाँ कसान इत्तखदू चागीनी वले दे दीनकुम दीन स्तासु हुज़वन पटो को सरा उस दीन पर से टोकी की व लाइबन और बकेल तमाशे सरा मिनल्लज़ीना दहा कसानुना ऊतुल किताब जोर लेशे देवता किताब में क़ब्लिकुम स्तासु नमख के वल कुफ़ारा औलिया मुशरिकीन हम दोस्तान में जोड़ा हुआ है वत्तकुल्लाह उयरिगे दालाना इन कुंतुम मुमिनीन गुजरता मुमिनान ये वैदा नादैतुम हर गलजता सुराबलै इलस्वलाति मुनस्तरफ्ता इत्तखदूहा हुज़वा नुदीनिसिहा गेलरा हुज़वन पटो को सरा वलइबन और बकील तमाशे सरा ज़ालिका बिअन्नहुम दा पदे वजिद्वी ज़ालिका दा पदे वजा बिअन्नहुम जी बेशक द्वी कौमुन दसे कौम दे ला याक़िलून जिदी अक़ल लरी सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।